چې کله د جمعې مونځ ولاړ وي په دې ټایم کې یو سړی جماعت ته راغی، نو په دې ټایم کې د سحر سنت کول جایز دي که جایز نه دي؟ اوله خبره خدا ذهن کې وساتئ، عوامو ملګرو ته هم ویم، خواصو ته هم، چې مسلمان هغه دی چې د یو مانځه نه بعد هغه د بل مونځ انتظار کوي، په ټایم باندې جماعت ته ځئ چې دې جګړې د مو ختم شو چې بای چې فرض ولاړې سنت شته که نشته دی، په ټایم باندې مانځله ځئ، سنت کوئ یا کور کې کوئ، نو مسله به حل شي. بیا هم که یو سړی جماعت ته لاړ او جمع ولاړه ده او داسې ځای دی چې هغه د جماعت نه هټ کر مستقل جدا کمره ده چې هلته د قرات اوازونه دی نه اوري، او د ده یقین دی چې په سنتو کې زه مصروف شم نو جماعت به ورسوم، نو بیا د دپاره گنجایش دی چې دی سنت وکړي. لیکن چې کله جماعت ته دنده لاړ او فرض ولاړ دی، نو په دې صورت کې دله نه دی پکار چې دی سننو کې مصروف شي او جماعت د ده نه لاړ شي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي: اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. صحیح مسلم کې دا روایت موجود دی. کله چې جماعت وردیږي فلا صلاة الا المکتوبه، بیا هیڅ مونځ نه کېږي سوا د فرض مانځ نه. نو په دې ټایم کې بیا د فرض مونځ کې شرکت پکار دی، سنن کې ځان مصروف کول دا نه دی پکار. لیکن چونکې د فجر سنن مؤکد دی، لکه عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضرت فرمایي صلوها ولو ترکتکم الخیل. د دې په بنا باندې حنفي مسلک هغه په دې باندې دی چې ستا دا یقین وي چې زه به دویم رکعت کې شریک شم، نو ته به سنت وکړه. اور شرح معانی الاثار کې علامه طحاوی رحمه الله په دې باندې ډېر اثار ذکر کړي دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې جاء ابن مسعود والامام يصلي الفجر فصلى ركعتين الى الساريه، چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعه ته راغی، سنت یې نه کړي، هغه خپل 2 رکعته سنت وکړه دیوال سره خوا کې او بیا جماعت کې شریک شو. لیکن چونکې دلته صریح روایت ته اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، لہذا د دې په بنا باندې که جدا ځای وي جو هلته سنت وکړه، که جدا ځای نه نو بیا امام سره فرض مانځه کې شرکت پکار دی. عبدالله بن سرجس المزنی خلیف بن مخزوم فرمائی: دخل رجل المسجد ورسول الله صلی الله علیه وسلم فی صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان بأي الصلاتين اعددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ چې یو سړی راغی مونځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کول الغدات د سحر، هغه 2 رکعت وکړو، به د جماعت په کناره کې اور به جماعت کې داخل شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونځ نه فارغ شو فرمایل: اے فلانیه بأي الصلاتين اعددت؟ تو 2 مونځونه وکړو، تا مونږ سره کم مونځ شمار کو، تا چې کم یوازې کړو یا مونږ سره کړو؟ نو په دې روایت کې باقاعده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زجر اور رټنه ذکر کړه چې فرض مونځ ولاړ دی نو د فرض مونځ کې شریک شه، بیا ته په سنن کې ولې شرک کېږي؟ لہذا د دې په بنا باندې چې کله یو سړی جماعت ته لاړ او د فرض مونځ ولاړ دی، بیا دله پکار دی چې فرض مونځ کې دې شریک شي او سنن دیو کې کله د اشراق په ټایم کې. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها بعدما تطلع الشمس. یو سړی د فجر 2 رکعات ونه کړه سنن، نو کله چې نور راوخیږي د هغې نه یو څو دقیقې بعد دله پکار دی چې دی خپل دغه سنن ادا کړي. والله تعالی اعلم بالصواب.